بای په لاس او خپو او په ملا باندې دردونه اوه داسې یم چې بیخي په دې وجه زه نن په چوک باندې تاوېږم ځان له ګولۍ رالم ملیزي به ریبلې موږ به د دې خوا لوډرې ډکولې بیا چې دلته رالم نو ډېرې یې خېجولې وي دا دننه کې دوکان ته ډېر سخت یې خراب کړي وو پرون یارینو زه خپله داسې ومه چې بېګا ناصر کاکا نه ګایډ اخلم او بس سکول ته ځم ناصر کاکا دوه ګایډونه راکړه دواړه یو شي یو په 200 یو په 400 چې دې کې به داسې کم راځي خو یو لږ نوی دی یو لږ زوړ دی نو زه ووایم چې دا څه وجه ده کېدي دي خو زه وبیا ګورو سکول کې که نه چې څه دي او پرونه داسې خوږېږم که نه او دا د سکول نه ټلیفونونه والله که مې بوټ چیس کړي که یا مې پراټه خوړلي بس دغه شان به روان شوم اوس به ورته سکول کې یم چې راوړی شاته رښتیا ها ګلزار راته ویلي وو چې د نهم پیپر دی او سپورټنټان دي استادان دي وي سکول ته راشه وي بیا اخري پیپر دی نو هغې له ګانجه تیار وو نو بس تاسو به راسره مو وویل زه به پکې هم نن لږه خورم ځکه مې ډېر فیورټ چیز دی هسې نه تاسو ګورئ څه د نقل د دغه کې دا د سکولونو چې کوم ماشومان په حالونو کې دا د درېو سکولو ذمواري چې هغې له به روټۍ هر څه غم کړي په های سکول کې نو بس راورسېدو خپل سکول ته او ګورو بیا به ځو هلته کې مطلب دلته رالو او تېره بس به ځو هغه سکول ته نو بھائی صاحب زموږ پروګرام و د ګانجې خو هغه استاد وویل بھاي زما کړایي خوښوي ما له به کړایي کوي بس چیز باندې ټماټر او مرچم یو ډېرې والي نو بس 10-15 منټ کې به کاته راغونډه کړم ګرمه وه ناکاره مزه کې ناکاره اینه نه دي مالګه کې ټماټر به ور واچوم ها او کم سے کم د 5 منټ لپاره په دې باندې داسې اوس به حل شي مصالو نمبرې شولې ادرک اوږه او ورسره ګرمه مساله نو دا به هله مې چرسي کړایي ته ور اړوي دا اوږه شوه دا ادرک وړل شو څه پیاده رالمه دا ډېنه څه پرونې ستړی یم هغه به یې چاته مسالې لړي زبیر او استاد ورته ویل راولکه مساله راوړه ګورې که استاد چې لړم دی نه راتلو سره اورکانه چې زراله وارګ راوړي دي دا ورګ اوس پراته اوس راته ویده نه وم پرون راسې هی یې خیر رالی بھائی مخې له پورکان نه د جومات نه راتلمه مړه په مونځ کې راته چا ټېلیفون نه شروع کړه ما ته پته نه وه موبایل کلک کېده هسې خو موبایل یم پورکان نه ته څنګه منې وي لږ مې دوړه په دو مې وړه غلام شه که نه یاره وایم یې بس پورکان به منې رالی پکې لاچي مچوله ډېره مزه کې ورکه چې دغه خو دې والم که نه یخ پخ
باینه مازدیګرې شو ورګ انور لا اوس هم شته او راپاسېدو هغه د شاړه کې خوشي تشي ناستې دي سره به یو ټوټه ګپ ولګي هغه غټ غټ پټان نه ونې که ټوټه خلې ځان له والې د دې ځای کې رخه مچرداني یې چولي د شپې یو یخ هوا در باندې لګي پاته خوشي تشي منځ کې لار راکړي پاته هاي هاي سونه خپلې تېز دي سونه خپلې ګیره دی دا څه होता है مغلې غلې خاندا مازدیګر خو لارې شاه څلور پنځه بجې دي بایجان مال ادریس یو مشوره راکړه ادریس وی دا یو شیخ وی بای داسې کار به وکړي وي خشاک به بار پاړی کړي دوکان ما یې څوک بیا اوسي وي د ماسخوتن نه پې یو بالټي اوبه واړوه تار ورته راولې د بجلۍ بیا خلک را باندې پړکاکۍ اوري دا ټول غله بسار مردار پراته دي چې دا سهار جنازې یو غوبل یو د بهي ملګرو سره ناست وم او نورو ملګرو ټلیفون وکړو ویزو هن ته راشه روټۍ ده نو ګورو که پروګرام جوړ شو نو تاسو سره بیا هم شریک کړم خو کیدای شي چې لړ شو په دې وجه ما موټر سایکل پرېښودم بس که ځو نو بیا موټر سایکل نشم راوسېدم د دې نه ښه دا ده چې پیاده لړ شم نو چې پیاده لړ شم نو بیا که لا نه ړم دا غاړه به مې بیا راولي دا سزا خو به ولې ورکوم ګوره ډېر ښکلی ډیزاین یې جوړ کړی چې د هر څه نه و په خیر اوس ویډیو کې راشه او په خیر بس ویډیو کې بله ویډیو سره جوړه کړم بله جوړه کړم بله ویډیو یا که تا ما سره ویډیو شته که نه بهي چکر له روان شو ما د ماما د پیسې راوړتې کور ته نشم تللی لړو ښه وا خیر دی برابر دا به بیا کټ ما لاس مې نیولې भाई मोटरवे बांधने कसा निधली ची उसली आणि तास बघितली जाल बघून रागसते रावरा कोण डोळी मयानो उमो देसी की कसा काला करायचं अरे काय बोला का बांधणे तुम्ही अरे जा लगा जागीवर अर्थ गिरवलेला का पोस होता वालेकुम सलाम लेक्चर बोला को मैं दगा पे अमीर साहब ने एक कफर में कोई पर نو بهي رالو هنټه او په بله ویډیو کې به د خن ټولې نظارې درته ښیم نو انشاءالله تعالی په بل لاک کې به ملاویږو د لوی الله په امان